هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. صدقت يا رب العالمين. الله تبارک و تعالی په نظر کې دوه قسمه انسانان دي. یو هغه انسان چې کم د ایمان خاوند دی، نو د ایمان خاوند دا د الله دوست دی، د الله مرګری دی. دویم هغه قسمه انسان چې کم د الله دشمن او د شیطان دوست دی، نو هغه ته کافر ویل کیږي. نو د انسان دا زندگی عبس نه ده، د زندگی مقاصد دي. د کافر د زندگی مقصد چې دی کله غور او فکر وکړي، نو د ژوند مقصد لذات حاصلول دي، جسمانی لذات حاصلول دي، خوراک سکا کې لذات حاصلول دي. دی وی کله چې یو سړی په لذاتو په خوراکو مال دولت په هر څه باندې پوری، نو دا ډیر زیات خوش نصیبه دی او د ته خو هر څه ملو شو. دا د کفارو اصطلاح او دا د هغې ژوند دی. او انسان کله چې د مسلمانۍ جامه واغوندي، نو د هغې مقصد دا نه دی. د هغې مقصد د دې نه بلکل برعکس دی. کم سړی چې الله ته نږدې وي، نو هغه ته مونږ خوش نصیبه وایو، هغه ته مونږ نیک بخته وایو. د کافر کم کارونه دي، نو هغه صرف لذاتو پورې دي. که وګورې څه قسمه لذات خوراکونه شروع دي. که چېرته یو پروګرام له لاړ شي، یا وګورې په عام معاشره کې یو غوښه به یو چاول به په 10 قسمه به پخ شوي. که نور دا شانتي فروټونه خلکو سسو جوړ کړي، په 50 قسمه خو آیسکریم دی. نو هغه لذات د دې د ژوند اصل مقصد دی. نو چې کله دا لذات او دا شیزونه وي، نو الله په قرآن مجید کې فرمایي یاکلون کما تاکل الانعام. وی دی خدا سے خوراک کوي لکه څنګه زناور. د زناور کار څه شی دی؟ زناور یا خوراک یا جما، دا د هغه کار دی. او که بیا انسان دې کار پورې نخلي، صرف خوراک سکاک ځان له مقصد وګڼي، د ژوند لذات ځان له مقصد وګڼي، نو قرآن وی بل هم ازول. تو خو د دې نه زیات بدتر، تا سره خو عقل شعور دی، زناور سره خو عقل او شعور نشته. که نن سبا په حالاتو سره وکتلی شي، نو هر سړی نوي نوي کارنامې که وګورې، د غیر مسلمو د کفارو کار څه شی دی؟ قسمه نوی داسې شیز روکاږي چې مسلمان په هغې گمراه کی. که یو دکاندار ته ودرېږي، هغه سره خو به 50 قسمه شیمپوان پراته دي. د ژوند مقصد هغې دا ګڼلی دی. که ښځې وګورې، نو په لکو روپۍ هغې په دې میکاپونو په پالرو باندې خرابوي. ولې؟ د هغې مقصد دا و چې دا مسلمان په دې شیز باندې زه راواړم. بل دویم قسم زندگی چې د مسلمان د، نو هغه د کلمې چې د الله د وحدانیت دعوه کوي. او د الله د وحدانیت دعوې سره په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ایمان هم وي. خو کله چې یو انسان په دې ایمان سره را دننه شي، نو دا کامل مسلمان دی. او مسلمان هم بیا یو څو قسمه د هغې زندګي ده چې هغې تیروي. په هغې کې یو اسلامي زندگی ده. بعضې مسلمان داسې وایي چې زه به فرض مونځ هم کوم، روژه به هم نیسم، زکات به هم ورکوم، حج به هم کوم. خو که چېرته داسې د ګناه کار یې هغه پې بریک نه نیسي، هغې ته ورمنډه کوي. نفس اماره چې کم د نفس دی، هغه په ده باندې غالبه شوی دی. نو صرف هغه په خوله باندې دی مسلمان ځان ته وایي، د هغې باوجود دی لګیا دی نور کارونه کوي. علامه اقبال سو اشعار ویلی دي: ای خداوند ثواب و ناثواب، من شدم از صحبت آدم خراب. وی ای د نیکه او د بده پیداون کی ربا، وی د آدم دا صحبت چې کم دی، وی د زه ډیر زیات خراب کم. مطلب چې آدم سره نږدې کېږم، زه نور خرابېږم. سوید خود سیاد را گوید بگیر، الاما از خود بنده فرما پذیر. وی ښکاري په خپله، وی ښکار خپله ښکاري ته وی وی مارا اونیسا. وی داسې د الله بندگان نه د زما پناوی. فطرت او خام عزم او ضعیف، تا به یک ضربم نیارد این حریف.
وی فطرت د دوی کمزور دی، وی دی ضعیف دی، د اعمالو په اعتبار سره کمزور دی، او وی دی خو زما د یو غزار لاجم نشي ساتلی، الله طرف ته منسوب کړی دی، که الله دله یو غزار ورکړي نو وی دی خو د هغې لاجم نشي ساتلی، وی دا الله څنګه مسلمانې ده. په مسلمانۍ دا مسلمان په خپله نه پوهېږي، په ژبه باندې ځان ته دا وایي چېرې زه خو مؤمن یم، او کار هغه د کفارو نه بد کوي. د ژوند چې کم اصل مقصد دی نو هغه د خوراک څښاک دا لذات نه دي چې هر سړی صرف دی پیسو ته انخلی چې تشې به پیسې ګټم، تش به دا لذاتي. ځکه که وکتلی شي قارون چې کم هغه خلکو کو تو هغې څه وي یا لیتنا لا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. وی کاش چې موږ سره د قارون غوندې خزانې وې. ولې؟ وی قارون او وی هغه د خزانې وي دا خو خوش قسمتو خلکو ته وي. قارون خو ډېر زیات خوش قسمته دی چې دومره غټې غټې او دومره لوی لوی د سره خزانې دي، د هغې کنجیانې د په اسونو په اوښانو باندې روانې کړې وي. او د کفارو مشابهت نه ځان ساتل. بعضې مسلمان په نوم مسلمان خو هغه ځان له خپل سټار چې ګوري به کافر ګوري، هغه خپل آیډیل چې ګوري هغه کافر ګوري. په حدیث کې راځي وی من تشبه بقوم فهو من، وی کم سړی چې د کم قوم مشابهت ساتي وی ابه د هغې نه وي. نو یو قسم مسلمان هغه شو چې په نوم ځان صرف مسلمان ګڼي، منځونه او دسونه هر څه کوي خو ګناه موقع هغه نه پرېږدي. بل قسم چې کم دی نو ایمانی زندگی ده. ایمانی زندگی هغه چې انسان نیک اعمالم کوي، علم هم حاصلی، الله په لار کې وختم لګئی، ښه ځان دینداره ثابتوي، ذکر او اذکار هم کوي خو ښکاره ګناه نه کوي، پټه موقع دته ملاویږي دی پرېږدي نه، دا منافقت دی. دغه منافقت ګناه دی. ګناه پرېښودلو مقصد دا دی چې زه ګناه هله پرېږدم چې الله پرې رانه خفه نه شي. که د مخلوق د شر د وجې نه دې ګناه پرېښو نو دې د توبه نه ویلی کېږي. دا خو ته په خپل ځان ویرېدې، په خپل عزت ویرېدې. نو دی دا ګناه ځان داسې جوړ کړی دی چې زه خو ظاهره متقي یم خو منځ کې دی فاسق وي. ظاهر یې داسې جوړ کړی دی چې زه خو نیک سړی یم، خلک مال راځي، زما لاس کولی، زما تندې ښکلی، خلک مال راځي، ما ته عالم وی، ما ته امیر صاحب وی، حافظ راته وی، دیندار راته وی، خو په منځ کې هغه ته چې کله د ګناه موقع ملاویږي نو د خلکو نه پټه کوي، ښکاره ځکه نه کوي وی چې یاره وی دا خلک دي، وی دا خلک هسې نه په ما باندې تهمتونه تړي، یا خلک مې ونه ګوري زما هغه ټول عزت به لاړ شي. په یو حدیث کې راځي حضرت سالم مولا ابي حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده، وی د قیامت په ورځ باندې به یو ډله راشي، وی هغه خلک حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د دې نیکیانې به د تهامې د غر عمر دا یو لوی غر دی، وی دومره زیاتې نیکیانې به دا خلک ځان سره راوړي. او کله چې دی روان جنت ته نږدې کیږي الله به وی اشاره کوي وی د دې په جنت کې ځای نشته. صحابي وی د الله رسوله وی دا به څوک خلک مونږ ته وښایه، هسې نه مونږ نه یو د الله رسوله، وی زمونږ خو په الله باندې ایمان دی، چا چې ته برحق پیدا کړی مونږ ته د دغه کسانو علامات راته وښایه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای وی وره وی دا هغه کسان دي وی چې روجې بم نیسي، تهجد بم کوي، منځونه بم کوي، عبادات بم کوي، خو وی دی ته چې کله موقع ملاویږي دی ګناه نه پرېږدي، نو وی دی هغه ګناهونو سره خپل ځان له نیک اعمال ضایع که. نو دا کم سړی چې د نفس خواهش پرسته دی یو خو بت پرستی ده، ظاهره خلک وایي چې دا شرک دی خو یو نفس پرستی ده. نفس پرستی هغه هم ته د الله نه منې، د خپل نفس منې چې د نفس ته ومنله یو قسمه دا شرک دی وکړو الله سره، او دې سره د انسان اعمال ضایع کېږي. نو د حدیث کې چې کم مصداق ګرځېږي، یو سړی وایي ما خو ډېر اعمال کړي دي، ډېر هر څه مې کړي دي، خو چې خپل خواهشاتو پسې ګرځي الله تبارک وتعالی تعالی هغه هر څه ختم کړي. مونږ کوشش دا کوو چېرې مونږ نصیحت بل ته مو خپلم نصیحت واخلو، یاره ما ګناهونه پرېښي دي یو 50% مې پرېښي دي، ما ګناهونه پرېښي دي یو 70% مې پرېښي دي. الله خدا نه وایي،
الله تا ته وی ادخلوا فی السلم کافه، وی اسلام کې مکمل داخل شه. دا نه وی چې تاسو څومره پرېښه دي، مکمل 100% تو ګناه پرېږده، 100% دې ته د نږدې کېدو کوشش مه کوه. او نن سبا نوجوان هغه خواهش پرستی ته چې کله ننوځي نو هغه یرم نه محسوسوي، بلا ججک هغه کار کوي چې کم د شرع د دین د اسلام خلاف دی، کم نه الله د هغه پیغمبر منې کړی، د کې یره نشته، د هغه کار ته بالکل زړه ورځي، ډاریک ځي. ولې ځي؟ ځکه چې د ده زړه بالکل ګنده شوی دی د ګناه نه، ګناه ته د سره ګناه نه وایي. دریم قسم احسانی زندگی ده، احسانی ایمان دی. او هغه احسانی زندگی چې ده نو هغه د صحابه کرام وه. صحابو به هغه ټیم هم د ګناه نه ځان ساتلو چې ځان لبو، که یو مجمع کې وو هغې به بیا هم د ګناه نه ځان ساتو. هغې به دا وی کم یو داسې کار دی چې مونږ به الله ته نږدې شو، کم یو داسې عمل مونږ وکړو چې هغې د وجې نه الله مونږ نه راضي شي. ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي یو ځل په یو لاره باندې روانو، یو چرواهی وکتو ګډې بیزې سرولې، نو امتحان یې علي ورته وایي وی دا ګډې بیزې دې په ما باندې خرڅې کا. وی دا خو زما نه دي، وی زه خو نوکر یم، دا خو د مالک دي. وی زما کم مالک دی د هغه دي، مړه خو دلته نشته، هغه ته څه پته لګي؟ پیسې به ډېرې درکم، واله جیب کې واچوه. هغه ته وی شرمه خو خوړه، یو بانه جوړه کا، بله بانه جوړه کا. نو هغه ورته وی مالک خو مې نشته، فاین الله، الله چرته دی؟ الله خو موجود دی که نه؟ الله له څه جواب ورکوم؟ نو دا هغه ایمانی قوت دی، دا هغه د تقوا معیار دی چې کم ډیر بلند دی سره دی. که سړی ځان لوي، که مجلس کې وي، کار څنګه دی به ګناه نه کوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به خپل معمول و د شپې به ګرځېدو، یو پیره لاړو نو یو کور نه د مور او د لور اواز راځي، خپلو کې یو بل سره مکالمه کوي. چرته زناورو به پی لږ کړي نو هغه پی په چا به خرڅ کړي، نو ورته لږ دي، مور ورته وایي اوبه پکې واچوي، هغه کس به پوره رانه غواړي. لور ورته وایي نه عمر صاحب ولې منع کړي نه دي څه؟ عمر صاحب وایي چې ملاوټ به نه کوئ پیو کې، او یا سړی خو به پوره غواړي. وی زه وایي عمر خو دلته نشته، واچو پکې. وی عمر نشته، وی د عمر الله خو دلته شته که نه؟ عمر صاحب ډیر بې انتها خوشحاله، ډیر بې انتها خوشحاله. د هغه خوشحالۍ نه عمر صاحب کور ته ځي چې سهار کېږي، کور والا ته وی زر زوی په دې کور کې دا جینۍ ده، وی د دې رشته زما زوی له غواړه. داسې نیکه صالحه بیبي، هغه جینۍ رشته بیا خپل یو زوی له وکړه. نو دا هغه د تقوا معیار، هغه د ایمان احسانی ایمان دی چې د دې مرتبه ډېره زیاته بلنده ده. مولانا زکریا رحمه الله فرمایي، هغه وی یو قصاب ونوي، هغه په یو جینۍ باندې عاشق شي. کله هغه ورته ویلې نه شو، نو څه وخت بعد ورته وی زه یارېدم ما تا ته نه وي زما تا سره ډېر زیات محبت دی. او ورته وایي چې څه کیفیت ستا دی، دا کیفیت زما دی. او ورته وایي ما سره ځان له ملاقات وکړه، ځان نه ملو شه. او ورته وایي ما ځان ولې غلی ساتلی، تا ته پته شته؟ کیفیت به ګورو. وی زه د الله نه ډېره زیاته یارېږم. جینۍ ورته وایي حالان کې څوک شته نه، مواقع هم شته. د ګناه موقع خو الله هغه پته لګي چې یو سړي ته موقع میلو شي او هغه ته نه ځان وساتي. چې موقع نه میلاویږي هر سړی زبرګ دی، خو چې کله د ګناه موقع تا ته میلاویږي، ګناه اسانه وي، رشوت میلاویږي، سود درته میلاویږي، حرامې پیسې میلاویږي، تا ته بدعملي میلاویږي په اسانه ده، هغې نه ځان وساتي. نو په دې وخت کې دې ته ایمان ویلی کېږي. دا نه ده اوس د شپې ټایم د ورځې عام موبایل نه کور کې شته، ښځه به د خاوند نه موبایل پټوي، خاوند به د ښځې نه موبایل پټوي. ولې؟ چې دواړه په عیبونو کې مبتلا. خاوند به هم څه غلط ګوري، ښځه به هم څه غلط ګوري، خاوند به هم څه ناجایز تعلق وي، نو د هغې سزا بیا ښځې ته میلاویږي، ښځه هم ناجایز تعلق چېرته شروع کړي. نو دا هغه پټې ګناهونه چې یو بل نه پټ پټ کې. او احساني ایمان چې کوم دی د هغې دوه مدعانې دي. حدیث جبرائیل کې راځي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإنه يراك. وی دا الله عبادت داسې وکړه چې ته الله ته ګورې. نو علماو د دې باره کې لیکلي دي، وی دا کیفیت چې دی وی دا صرف د انبیاء د صدیقین دی. وی انبیا په دې، نبی په دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه تللی دی، الله سره ملاقات کړی دی، نو په ذهن کې نقشه پرته ده چې رب قدرت رب څنګه دی.
نو الله چې څنګه د مکه شانته عبادت کی پیغمبر او کم چې صدیقیت ته نو صدیقیت کې او صدیقیت معیت کامله دی چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدیق رضی الله تعالی عنہ لور کړی دی چې سب پیغمبر ګوري هغه صدیق ته وي چې تم وګوره نو هغه دا کته شنو دا د هغه معیار دی. عام مسلمان د پاره څه شه دی؟ عام مسلمان د پاره دویمه مدعا ده فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وی ته چې د الله عبادت کې داسې عبادت وکړه چې الله تا ته ګوري هر وخت کې که په خلوت کې وي که جلوت کې وي ځان لای خلکو سره هر حالت کې ته چې کله الله یادې ګناه یوازې دا نه ده. یو ځل عمر صاحب نه چا تپوس وکړو ورته وی حضرت وی ذکر څه ته وایي ورته وی ذکر دې ته ویلی کېږي چې کله تا ته د ګناه موقع ملاویږي او په هغه وخت کې ته الله یاد کې د هغې نه ځان وساتې. دا ذکر نه چې صرف دی تسبیح دی په لاس کې هر ټیم نیولی الله الله کې او سود کې الله الله کې رشوت اخلي د ګناه موقع نه پرېږدي. عمر صاحب وی کله چې تا ته د ګناه موقع ملاویږي په دې کې ته ځان وساتې او تا ته الله یاد شوي دا ذکر دی دا د الله یادول دی. نو عبادت داسې حالت کې کول پکار دی چې په هغه حالت کې الله تبارک وتعالی تا ته ګورو نو د دې عبادت بس عزتي. یو سړی په دفتر کې کله کار کوي ځان لوي یا یو ویټر دی یا ریسټورنټ کې څوک کار کوي چې کله منیجر وي نو هغه څنګه داسې نیغ ولاړي بالکل خوځي نه هر چا له ځان رسوي ولې هغه وایي وګوره زما مشر ولاړ دی به ما نه متاثره شي او دی به ما له اجرت زیات راکړي دی به ما نه متاثر شي خلکو کې به زما صفت بیان کی. نو چې ته د الله تبارک وتعالی د الله تبارک وتعالی په مخ کې داسې ودرېږي چې د الله به ما نه په دې باندې راضي شي نو څومره لوی مرتبه به دي. علامه اقبال رحمه الله فرمایي هر که عاشق شد جمال ذات را اوست سید جمله موجودات را. وی چې کم سړی چې د الله عاشق شي وی هغه د موجوداتو سردار شي. کم سړی چې الله سره مینو کی نو هغه سړی چې څومره موجودات دي الله په دې باندې ولا بلندي ورکی او داسې بلندي ورکی چې هغه سړی بیا یو آیډیل جوړ کی یو سټار جوړ کی خلکو ته خی چې دا زما بنده دی داسې ځان جوړ کی د دنیا سفر په کې چې ګرځ چې خلک ته وګوري د دنیا خلک تعالی راشي متاثر شي درنه. نو دا یو څو قسمه مونږ به هغه مسلمانۍ کې نه راځو چې کومه مسلمانی تشه مې د ژبې مسلمانی ده او تشه هغه مسلمانی چې یاره بس اسنه سبا راته خلک بدو نه وي دا فسق دی صرف د خلکو د یېرې به مونږ ګناه نه پرېږدو. مونږ به هغه مسلمان ځان نه جوړو چې 100% ګناه ته شا کو که الله که څوک شته که نشته الله خوشته دی څوک ناستی که ناست نه دی الله خوشته دی هغه کامل مومن احسانی زندگی والا به ځان نه جوړو. الله دې مونږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي. د ملګری وایي